أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. نانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ کہف پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 4 آیات نمبر 23 24 25 26 سلور آیاتونو چې دی نو هغه به ویلی کېږي او دې سره چې دی نو هغه دغه واقع اصحاب کهف دا به هم اختتام ته ورسي. لباب کې لیکلی دی وایي چې حضرت حضور علیه السلام نه چې کله مشرکانو 3 سوالونه پخپله او یا د یهودو چې دی نو د هغوی په مرګستیا د هغوی چې دی نو هغه په وینا سره یې وکړلو. یو تپوس چې حضور علیه السلام نه دا وکړو چې ذوالقرنین یعنې ټوله دنیا چې نو هغه سفر یې کړی او دا څوک ولو. دویم تپوس چې نو هغې د روح متعلق کړو او دریم تپوس چې نو هغې د اصحاب کهف متعلق کړو چې دا ځوانان چې دی نو هغه څوک ولو. نو تاسو به دا 3 سوالونه وکئ که د 100 اجمالی او 100 تفصیلی جواب درکو دا پیغمبر دی، که د ټولې تفصیلی جواب درکو دا بیا هم پیغمبر نه دی، او که د ټولې اجمالی جواب درکو نو دا بیا هم پیغمبر نه دی. نو د روح متعلق مخکې دی نو هغه تیر شولو، اصحاب کهف واقع چې نو هغه پوره شوله، او د ذوالقرنین واقع چې نو هغه مخکې را روانه ده. نو دا دوه قرآن پاک کې او حضور علیه السلام د هغوی ته تفصیلي وویلو او روح متعلق چې نو هغه اجمالا جواب ورکوم. خو دغه وخت کې حضور علیه السلام چې د کله دوی ته دا سوالونه وکړل، نبی علیه السلام ورته وفرمایل زه به تاسو ته سبا ووایم. د حضور علیه السلام پر اړه کې انشاءالله ول خو ظاهري په ژبه باندې چې نو هغې ونه وي، نو چې کله په ژبه مبارک باندې ونه وي نو په دغه وجه باندې د الله جل جلاله د طرف نه چې نو هغه زوره نه راله. 15 ورځو پورې تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې وحی چې دی نو هغه رانله. نو دوی پراپیګنډې او خبرې شروع کړلې چې وګوره د دوی هغه سبا نه راځي او سبا یې ویلی دی او دا څنګه وحي ده، کله به ورته ویلی کېږي دا د الله پیغمبر نه دی، الیاذ بالله اسې ویلی دی. نو الله جل جلاله 15 ورځې بعد دغه واقع چې دی نو هغه ټولې بیا دغه وشول څنګه چې مخکې تفسیرې تیر شولو سره روانه ده، او د هغې سره حضور علیه السلام او ټول امت ته یو تعلیم ورکړو چې تاسو چرته هم څه کار کوئ نو په هغې کار کې تاسو انشاءالله وایئ. ای وجه دا ده چې د را روانې لمحې هېڅ چا ته پته نشته، زه به ژوندی یم که مړ به یم، زه به دې قادر شم او که نه شمه. نو چې کله تاسو انشاءالله ووایئ که الله وغوښتله الله نه چاهه نو بیا به نو هغه وشي. نو په دغه کې که دغه کار ستا په ښه اراده یې زه وکړم او بیا دغه کار پاتې شولو نو په دې باندې انسان چې دی نو هغه ګنهګارېږي نه. نو ځکه نبي علیه السلام ته وویلی شول ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، تاسو مه وایئ هیڅ یو شیز ته چې زه به دا کار وکړم سبا، الا ان یشاء الله مگر دا که الله وغوښتله. واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یهدیني ربي لاقرب من هذا رشدا. او تو کله چې ستا نه ویر شي نو د هیرې په صورت کې تو خپل رب چې نو هغه ذکر کوه. نو دې نه معلومه دا شوله چا نه څه شی هیر شي یا چې نو هغه بې ځایه کیدي، نو چې هیر په انسان طاری شي نو دې کس له پکار دا دی چې دې د الله ذکر شروع کړي. نو چې کله دې د الله پاک ذکر شروع کړي نو دته به الله پاک چې نو هغه څه وکړي دغه شیز به ورته یاد کړي، که بې ځایه ښودی یا بل څه شوي یا د کومه خبره یا څه هیر شوي نو دا به ورته رایاد شي. دا قرآن کې الله رب العزت د هغې چې نو هغه علاج وښودلو واذکر ربک اذا نسیت. او بعضې دای ترجمه چې نو هغه هم کړې ده چې کله نو هغه یاد کړه خپل رب، اذا نسیت
کله چې ستا نه هیر شي یعنی انشاءالله د نه هیر شولو نو چې کله درته بیا رایاد شوله خبره نو بیا پسې وروسته انشاءالله وایه تبرکن چې دغه برکت د انشاءالله چې کم برکت دی چې هغه برکت تاسو ته حاصل شي. وقل او تو ته وایه پیغمبره عسا ان یهدیني ربي لاقرب من هذا رشدا نږدې ده چې الله چې نه نو هغه لار وښیي ما ته زما رب ما ته لار وښیي د چې نو زیاته نږدې چې نه نو هغه د ښېګړې ان د دې نه لوی چې نو هغه د ښېګړې او هغه دا نه چې دوی صرف په دې خبرو چې موږ ته دا ووایي موږ به ایمان نو الله خو ما ته د دې نه د ښېګړې لوی لوی خبرې لوی لوی معجزات چې دی نو هغه راکړي. لکه مثال په طور کې قرآن پاک ته وګوره د دې د یو آیات ټوله دنیا راجمع شي د هغه وخت نه الله پاک چیلنج ورکړی دی د قیامت سبا به شي خو د دا به څوک چې نو هغه پیش نه کړي. معراج واقع شوله دی نه مخکې تېره شوه نو دا دومره غټې غټې معجزې الله پاک راکړې دي نو د دغې باندې دوی ایمان نه راوړي صرف دې ته ناست دي. ولبثوا في كهفهم 300 بیا اوس دلته چې نو هغه بیا د اصحاب کهف د واقع متعلق چې نو هغه ذکر کوي دوی چې نو هغه هلتې وخت څومره تېر کړو نو دوی یو تپوس چې نو هغه دا ولو چې څومره کسان ولو. دویم تپوس یې دا ولو چې دوی په دغه ځای کې چې نو هغه ملا سورول سوره وخت چې نو هغه خوب کړی او د سورول نو آلته الله جل جلاله د هغې هم ذکر کړلو 5 سادسهم کلبهم رجما بالغیب او بیا چې نو هغه الله پاک وی ویقولون سبعة وثامنهم کلبهم قل ربي اعلم نو آلته الله پاک اشارتن چې دی نو هغه وی چې دا اووه کسانو ځکه مخکې مونږ تفسیر کې هلته ویلو شپږ کسان چې دی نو هغه دوی په خپله ولو اصحاب کهف د دغې بادشاهانو وزیرانو زامن اووم کس ورسره چې نو هغه شپنکۍ یو ځای شو په لاره باندې او اتم چې نو هغه ورسره سپی بیا په لاره یو ځای شولو نو هلته الله پاک چې نو هغه قل ربي اعلم بعدتهم نو مونږ وی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وی چې وګرځئ نه مراد دغه اووه کسانو اصحاب کهفو دا اووه کسان ولو او اتم ورسره سپی هم او دلته الله رب العزت صریح په خپله ووی چې دوی په کهف کې په دغې غار کې 300 او د پاسه 9 کاله چې دی نو هغې تېر کړو یعنی 300 او 9 کاله چې دی نو هغې تېر کړو. اوس دلته وی دا صریح ولې ووی نو د هغې جواب حضراتو دا ورکړی دی چې دې ځای کې الله پاک چې دی نو هغه صریح ځکه ووی چې دوی 300 او 9 کاله چې دی نو هغه تېر کړي ول ځکه هلته خو صرف شمار ولو او شمار سره څه خاص تعلق چې نو هغه څه د عقیدت یا د ایمان یا د دې چې نو څه تعلق نه و او دلته دوره موده اوده کېدل بیا د هغې نه وروستو راپاڅېدل نه پې سر چلیدل نه رنګ زړېدل نه وجود خرابېدل او قوت او طاقت سره هغه شان چې څنګه ملا سول هغه شانتې راپاڅېدل دې کې د دې خبرې چې نو هغه قوي اثبات و او د هغوی د غلطې عقیدې رد ولو چې والبعث بعد الموت دا بالکل حق او سچ دی الله چې وغواړي الله پاک دغه شانتې دا ټول انسانان راپاڅولی شي نو ځکه الله وی 300 او 9 کاله په خوله یادېږي دومره موده دوی ودول خو چې الله راپاڅول هغه شانتې برابر ول. دویم سوال دلته چې نو هغه دا واردېږي چې الله رب العزت وی 300 سنین وازدادوا 9 نو ډایرک الله پاک دې سوه نه وی چې 300 او 9 کاله خو داسې ویلو چې دوی په دغې غار کې 300 کاله چې نو هغه وازدادو او زیات کړل دوی 9 کاله نو دی چې نو هغه دغه 9 کاله جدا وي نو د هغې حضرت چې نو هغه جواب ورکړی دی وی دی ځکه وی چې دا سوال یهودو او نصارو کړو او یهود او نصاره د هغوی خپل حساب چې نو هغه په نور باندې کوي یهود او نصارا دوی خپل حساب چې دی نو هغه په نور باندې کوي او حضور علیه الصلاۃ والسلام زمونږ په دین اسلام کې دین محمدیه صلی الله علیه وسلم کې چې نو هغه داول چې د دوی اسلام سره ډیر احکامات دادي چې هغه قمر سال سره تعلق ساتي سپوږمۍ د کال سره تعلق ساتي نو په دې کې فرق دی په دې کې سره فرق دی په هر سل کال کې 9 کال په هر سل کالو پسې 3 کال چې دی نو هغه فرق په دې کې راځي نو دې وجې نه 300 کال شول نو په هر سلو پسې چې 3 کال شي جو هلته چې نو وازدادوا 9 چې نو هغې ځکه وویلو هر 36 سال کې چې نو هغه تقریبا 35 سال کې یو کال چې نو هغه فرق راځي دې وجې نه زکات حج دا زکات حج روجه دا مچنیانو هغه قمري سال په تحت سړی ورکوي
اوس که کم سړی چې دی نو هغه زکات دا د قمري نه شمسي کال چې دی نو هغه په اعتبار سره ورکوي. لکه مثال په طور کې دی په هر چې نو 10 اپریل باندې زکات ورکوي، یا په هر 10 مئی باندې ورکوي، یا په هر 10 جون باندې دی زکات ادا کوي. که دا سړی ډیر دی کی او د 40 کال زکات هم مسلسل ادا کی بیا هم ګناهګار پاتې شو. ځکه په هر 13 کال کې 15 کال کې بده کې نو هغه یو کال چې نو هغه خوړل کېږي اسلامي، نو گویا د یو کال چې دی نو هغه زکات ادا نه کړلو. نو دې وجې نه د دې د نو هغه روزې زکات د دې تعلق چې دی نو هغه د قمري سال سره دی. نو ځکه الله پاک وی وزدادوا تسعا قل الله اعلم بما لبثوا. نو ځکه الله وی تاسو نو آیت ورته وای الله ډیر خپوا دی پاغه باندې چې کم دی وخت تیر کړي دی کې مپریوزي له غیب السماوات والارض. دا هغه الله د پاره چې نو هغه غیب د اسمانونو او د ځمکې یعنی په دغه ټولو الله پوا دی. ابصر به واسمع، ابصر به ابصر مان دینو آغا دا د افعل په وزن باندې، افعل به په وزن باندې واحد مذکر غائب صيغه چنه آغا دا او دغه شانتی اسمع دا هم بر وزن افعل واحد مذکر چنه آغا صيغه د دواړه فعل تعجب چنه آغا دی. نو ابصر به آغا خ ګوري آغا الله چنه آغا سخکتن کې دی. تفسیر جانو آغا جانو آغا دا جانو آسان ترجمہ قرآن کی معنی کړي کتنا سننے والا ہے. او دغه شانت جانو آغا تفسیر معرف القرآن کی معنی کړل کیسا سننے والا ہے. نو تعجب صيغه ده. ابصر واحد مذکر فعل ماضی چې نو هغه غایب صيغه ده، او اسمع دا چې نو هغه هم واحد مذکر فعل ماضی چې نو هغه صيغه ده باب علم سمعنا. نو هغه خالدون کې ده او صح چې نو هغه اوریدون کې ده. الله ما له من دونه من ولي نشته د دې د پاره څوک چې نو الله نه ما سوا مددگار ولا يشرك في حكمه احد او داغه نه شریکي په خپل حکم کې هیڅوک. ولله الامر حکم بصرف یو د الله چې نو هغه چلیږي، د الله نه ما سوا چې نو هغه د بل چا حکم دا نه چلیږي. الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي. ولا تقولن او موایی تاسو لشیء حسستا انی فاعل چې بشک زو کون کم ذالک دا غدا سبا الا ان یشاء الله مگر دا چې غواړي الله. واذکر یاد و ربک خپل رب اذا نسیت هر کله چې لتا نه هیر شي. وقل او وایا عسى امید نزدید ای یهدینی چې ما تلار و خیر ربی زما رب لاقرب زیات نزدې من هذا رشدا د دین د خېګړې د هدایتو د رشتو. ولبسو او دی پاتشول فی کهفهم بغار خپل کې 300 سنین کالا وزداد 9 او زیات کړل دی 9 کالونه. قل الله نتورت وای پیغمبر چې الله پاک عالم خپوا دی بما په هغه بودا لبسو چې دی پاتې شوی ول. له غیب السماوات والارض هم داغه د پاره دی غیب د اسمانونو او د ځمکې. ابصر به هغه خوینی و اسمع او خاوري ما له من دونه نشته د دې د پاره داغه الله نه ما سوا من ولی سوک مددگار ولا یشرک فی حکمه او هغه نه شریکي په خپل حکم کې احد هیڅوک یو کس.